د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی، کم څوک چې سورت یاسین د ورځې په شروع کې تلاوت کې د هغه ورځې ټوله حاجات به حق تعالی تبارک وتعالی د ده د پوره کړي. بل حدیث شریف کې راځي کم څوک چې سورت یاسین هر ماښام تلاوت کوي که چیرې دی مړ سي ده ته حق تعالی تبارک وتعالی د شهید مرتبه ورکوي. او کم څوک چې د الله پاک د رضا دپاره سورت یاسین تلاوت کې د ده ټوله ګناهونه به حق تعالی تبارک وتعالی ورمعافوي. عزتمندو مسلمانانو، څومره فضایل صرف د سورت یاسین راغلي دي، سهار او ماښام. خو افسوس دا دواړه وختونه زموږ په غفلت کې تیر سي. سهار هغه برکت ټیم زموږ په خوب کې ولاړ سي، او د ماښام دغه ټیم او د ماخستن دغه ټیم زموږ په موبایل او داسې نورو په فسق او فجور راباندې تیر سي. نو الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو ته د دې توفیق راکړي چې سهار او ماښام د دې صورت پایبندي وکړو او په پایبندي سره یې ووایو.